बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د لومړي کال دویم سمستر ګرانو محصلینو السلام علیکم. د عمومي حجرې دویم لیکچر شروع کوو. په دویم لیکچر کې به انشاءالله موږ تاسو د سیستم څخه شروع کوو. راځو اول سیستم تعریفه او بیا د بدن د انساني بدن سیستمونو باندې خبره کوو. سیستم تعریف داسې کوو چې د غړو هغه ګروپ چې په ګډه کار کوي او یوه خاصه دنده سرته رسوي سیستم بلل کېږي. په بدن کې هر سیستم ځان ته خاص وظایف سرته رسوي. راځو د بدن سیستمونو ته. انساني بدن د ډیرو سیستمونو درلودونکی دی چې په ترتیب سره زه یادونه کومه. ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم. ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم وظیفه دا ده چې د غذایي موادو هضم او د هغې د جذب وظیفه سرته رسوي. دویم اکسکریټري سیستم یا اطراحي سیستم. اکسکریټري سیستم یا اطراحي سیستم د غیر ضروري موادو د لرې کولو مسؤلیت یا د اطراح کولو مسؤلیت په غاړه لري. دریم کارډیوواسکولر سیستم یا قلبي وعایي سیستم، په لنډ ډول ورته CVS هم وایي. دغه سیستم د غړو ترمنځ د موادو د انتقال مسؤلیت په غاړه لري. ریسپایریټري سیستم یا تنفسي سیستم چې څلورم سیستم دی، د دې وظیفه څه شی ده؟ دغه سیستم د اکسیجن د رسولو او کاربن ډای اکساید لرې کولو یا برطرفه کولو مسؤلیت په غاړه لري. البته د بدن مختلفو برخو ته یا انساجو ته اکسیجن رسوي او کاربن ډای اکساید د هغې برخې څخه راخلي. ریپروډکټیو سیستم یا تکثري سیستم د تکثر مسؤلیت په غاړه لري. انډوکراین سیستم یا انډوکرایني سیستم، دغه سیستم د بدن د وده او نارمل ژوند د تنظیم او ساتنې مسؤلیت په غاړه لري. مسکولو سکلیټل سیستم، عضلاتي سکلیټي سیستم، دغه سیستم د بدن د ثبات او حرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارنګه نروس سیستم یا عصبي سیستم، دغه سیستم د بدن حرکات چې هر ډول دي دا کنټرولوي. همدارنګه او ټول هغه کارونه چې د حافظې پورې یا میموري پورې مربوط دي د دې کنټرول کوي. یعنی په بدن کې تقریبا ټول کارونه د عصبي سیستم په واسطه کنټرولېږي. ګرانو محصلینو، تر اوسه پورې موږ او تاسو په مجموع کې په اول لیکچر کې فیزیالوجي تعریف کړه، د هغې په ډولونو باندې خبرې وکړې، بیا هم د فیزیالوجي هغه اساسي دندو باندې خبرې وکړې، او همدارنګه د هغې نه علاوه بیا موږ او تاسو سیل تعریف کړو. سیل بیا موږ ویل چې دا ابتدایي او یو برخه ده چې د بدن ساختماني، وظیفوي او تکثري واحد دی. څو حجرات سره یو ځای کېږي او ټیشو جوړوي چې خاص یوه خاصه وظیفه سرته رسوي. بیا څو انساج سره یو ځای کېږي او بیا غړی رامنځته کوي، او بیا څو غړي سره یو ځای کېږي او سیستم جوړوي چې په دې باندې موږ او تاسو خبرې وکړو. دا عمومي خبرې وې. اوس راځو په د حجرې په سټرکچر یا د حجرې په جوړښت باندې خبرې کوو. دغه تاسو ګورئ چې یو انساني حجره ده او په دې کې مختلف برخې دي. د حجرې د سټرکچر سره یا د حجرې د غړو سره تاسو اشنا استئ.
نو تاسو یې دغه هره برخه د حجروي غشا نه واخله تر نیوکلیسه پورې، تر مرکزي هستې پورې او هستچې پورې دغه ټولو باندې انشاءالله خبرې کوو چې څه په دې کې غړي دي. د دې ټولو هر غړي د وظایفو نه هم بحث کوو. نو راځو سټپ وایز یا په مرحله‌ایي شکل سره هر یو اوس بیل بیل تعریفو. ما مخکې ویل چې هره حجره د یوې سلباړې یا حجروي جسم او یوې غشا واسطه کوم چې حجروي جسم پوښوي جوړه شوې ده. دغه غشا یا چې سلباړې پوښوي سیل ممبرین نومیږي یا حجروي غشا. دغه برخه چې کومه ده دا بلو یا ابي دا حجروي غشا ده یا سیل ممبرین. سیل ممبرین یا حجروي غشا حجروي جسم د هغې مایع څخه جدا کوي کوم چې د حجرې ګرد چاپیره قرار لري. مثلا دغه چېرته موږ په دې دا د انساني بدن یوه برخه فرض کړو، په دې برخه کې هم حجرات شته، په دې کې هم حجرات شته، په دې ټول ګرد چاپیره د حجراتو شته. خو دغه سیل ممبرین دغه برخه چې دغه خارجي برخه ده او دا د حجرې داخلي برخه د دواړو ترمنځ سرحد جوړوي. سلباړې دوه غوره برخه لري چې یوې هسته ده چې نیوکلیس دغه برخه او بلې سایټوپلازم دی چې د هستې او د سیل ممبرین ترمنځ شتون لري. د دې غشا نه واخله تر دې غشا دا څه مواد چې تاسو ګورئ په دې ټولو برخو کې دغه د سایټوپلازم. په مجموع کې عمومي ډول سره حجره چې مطالعه کیږي په درې موضوعګانو باندې ویشل کیږي چې یو سیل ممبرین یا حجروي غشا ده دغه برخه ګرد چاپیره، دویم سایټوپلازم دی دغه برخه، او دریم چې کوم دی هغه نیوکلیس یا هسته ده چې دغه برخه. راځو اوس اول موږ تاسو حجروي غشا یا سیل ممبرین. حجروي غشا یا سیل ممبرین په حقیقت کې یو پروټیکټیو کور دی یا محافظوي پوښ دی چې سلباړې پوښوي. سیل ممبرین همدارنګه د پلازما ممبرین یا پلازما لیما په نوم باندې هم یادېږي. همدارنګه حجروي غشا ایکسټرا سیلولر فلوئید یا خارج الحجروي مایعات د انټرا سیلولر فلوئید یا داخل الحجروي مایعاتو څخه بیلوي. په حقیقت کې حجروي غشا یو نیمه قابل نفوذ غشا ده یا سیمی پرمیبل ممبرین دی. نو په دې اساس د ایکسټرا سیلولر فلوئید او انټرا سیلولر فلوئید ترمنځ د یو شمېر موادو آزاده تبادله صورت نیسي. د حجروي غشا تکنیس یا پنډوالی چې کوم دی دا د 15 نه واخله تر 111 انګسټرومه پورې دی. دا د حجروي غشا په اړه عمومي معلوماتو. راځو اوس د حجروي غشا ترکیب باندې خبرې کوو یا جوړښت باندې. حجروي غشا د درې ډوله موادو څخه جوړه شوې ده چې په دې کې تقریبا 55% پروټین دي، 40% لیپټ دي او 15% کاربوهایډریټ دي. کومون د حجروي غشا عمده شحمیات مثلا فاسفولیپیډ او کلسترول دي. یوه حجروي غشا معمولا د 3 طبقو لرونکې ده. د حجروي غشا طبقات څو دي عمومي ډول سره 3، یعنی یوه مرکزي طبقه سنټرل لیر او 2 غلیظې یا متراکمې
طبقې چې two dense layers. د دې جملې څخه مرکزي طبقه د شحمو څخه جوړه او د دې طبقې دواړو خواو کې دوه طبقې د پروتینونو څخه جوړې شوې دي. یعنې مرکزي طبقه شحمي ده او داخل او خارج ته چې کومه بله دوه طبقې دي دا پروټیني دي. د حجروي غشا د شحمي طبقې دندو ته راځو. د سیل ممبرین شحمي طبقه سنټرل لیر اف سیل ممبرین یوه نیمه قابل نفوذ غشا ده. د حجروي غشا شحمي طبقه یوازې په شحمو کې منحل موادو ته اجازه ورکوي تر څو د دې څخه تیر شي. ځکه نو یوازې په شحمو کې منحل مواد لکه اکسیجن، کاربن ډای اکساید، الکول یا مثلا ویټامین A، ویټامین D، ویټامین E، ویټامین K د دغه طبقې څخه تیریدی شي. دغه شحمي طبقه په اوبو کې د منحل موادو په مقابل کې یوه مانع جوړوي، یو خنډ جوړوي او اجازه ورته نه ورکوي تر څو ورڅخه تیر شي لکه ګلوکوز، یوریا او نور الکترولایټونه. د حجروي غشا دوه پروتیني طبقې کوم چې شحمي طبقې په دواړو خواو کې واقع دي د شحمي طبقې د ساتنې یا محافظت دنده په غاړه باندې لري. یعنې د پروتیني طبقو وظیفه د شحمي طبقو د پروټکشن دنده ده. دغه تاسو سټرکچر ګورئ د یو حجروي غشا چې په دې کې مثلا کاربوهایډریټ هم پکې دي، کولېسټرول هم دي، مختلف ډوله د پروټینونه هم دي. دا هم بل شکل د حجروي غشا چې دا اکسترا سیلولر فلویډ دی او دا بیا داخلي برخه ده. یعنې دا خارجي برخه ده او دا داخلي برخه ده. جوړښت یې دغه برخه موږ تاسو ویل چې دا مرکزي برخه ده، دا د شحمیاتو څخه جوړه شوې ده دا برخه، او دغه ښکتنۍ برخه د پروټینونو څخه جوړه شوې ده. تاسو مختلف پروټینونه او جوړښتونه ګورئ چې ځینې یوه برخه کې او ځینې بالکل د خارج نه داخل ته رسېدلي دي، مختلف ډولونه. په حجروي غشا کې د پروټینونو دندې نو انشاءالله د دې لپاره چې لیکچر ډېر اوږد نه شي د حجروي غشا د پروټینونو دندې انشاءالله په بل لیکچر کې ووایو. خوشحاله اوسئ، الله مو مل شه.